د شوال نه نن الحمدلله العزیز په 28 تاریخ 3 میاشت 2026 کې داغی کورس ابتدائی درس شروع کیږي. ستاسو مسائل داغی جوابات به انشاءاللہ العزیز تاسو ته ملاویږي. که هر پلیټ فارم زمونږ د خپلو چینلو سره تاسو تعلق ساتئ او تاسو سوال راځي جواب به تاسو ته ملاویږي. ابتداء د دې کورس په باره کې یو خبره ستاسو په وړاندې کېدم. دا هغه درس دی چې دا په افتا کې مفتیانو ته پړاویږي. دا مطلب موږ ونه ګڼو چې عوامي سطح باندې او زه په عوامي ژبه کې همیشه علمي دلایل پیش کوم. د هغې مطلب او مراد دا نه چې دا درس دا عوامو دی بلکې دا د مفتیانو درس دی، لیکن په عوامي انداز کې چې عوامو ته کله زه پیش کوم نو دوی د پاره یو غنیمت په دې وخت کې چې دا وګڼلی شي. څه وخت وړاندې ما تاسو ته یو خبره کړې وه رد الحاد. الحمدلله العزیز زه په هر میدان کې کوم. الحاد کې دننه هیڅ هم نشته. مثال په سکول کې د لګېدلې نقشې د ډانچې دی، هیڅ پکې دننه نشته. تیر ورځو کې ما یو درس وکړو، یو بیان اپلوډ شه زموږ د یوټیوب چینل نه. بیا مولانا ما بس ټلیفون وکړو چې حضرت درس خو تاسو کړل دی ټیک ده، لیکن درس کې تاسو دلایل داسې ویلي چې عام سړی پې داسې زیات نه پوهېږي. ما بیا هغه ته د ملحد اویس یو لیکچرز ولیږو، یو ډیبیټ و پوډکاسټ و، کم چې ملحد دی ما یې دا وګوره. کله چې هغه د ملحد هغه پوډکاسټ وکوت په ما پسې دوباره میسج وکړه چې حضرت وس سمجھ ته راله. نو اکثر موږ دلایل پیش کوو، عام ترو باندې خلکو خیال دی چې دې دلیل ته په دې ټیم کې حاجت څه دی، دې مسلې ته په دې ټیم کې حاجت څه دی، لیکن هغه دلیل ستاسو دپاره ډېر یو قیمتي. دې وجې نه زموږ د الفاظو اول اورېده دویم د هغې قدر وکئ. ښه اول یې واورئ او دویم نمبر بیا د دغې الفاظو قدر وکئ. او زه دلایل ویم نو زه دا خبره کوم یاد ساتئ. عوام خلک عوام د هیڅ قسم عالم په باره کې ګستاخي الفاظ وران نوم کنزله دا مه کوئ. عالم که عالم ته کوي دا د یو فایع خلک دي. د مار زهر په مار اثر نه کوي، لیکن د مار زهر په انسان اثر کوي. منګه حافظ صاحب دی هغه له الله جل جلاله عمر ورکړي، د آنلاین علم تجوید قرات سبا بیا خصوصا قرات حفظ اناسیم د دې دپاره د هغې کاوشو یو ترتیب موږ برابر کړی. الله هغه خپل سر ته ورساو. نو اما نه یو تپوس کړی چې په موږ باندې اهل حدیث حضرات سوال کوي. سوال دیو دا کوي چې تاسو وایي احناف چې وهابیان بې ادبه دي. خفه کېږئ پې مه خیر دی، د پوهې دپاره وایم چې دیو ته پته ولګي او زموږ عوام پوه شي په دې مسله. احناف سوال کوي چې اهل حدیث حضرات چې د دې دور کم ځان ته اهل حدیث وایي دا بې ادب دي. وجه دا د دیو امامانو پسې خبرې کوي. نو ما ته وایي چې تا په مثال طور امین الله بشاوري صاحب، مولانا ابو حسان صاحب په دیو پسې چې تاسو خبرې کوئ دا ولې بې ادبي نه ده؟ دی وایي دا سوال کوي. مای صاحب یاد ساته زما او د قرن دور یو دی، زما او د دور یو دی. یا که یو عامي حنفي را پاسي د دیو په مولا پسې خبره کوي په دې دور کې دور یو دی، لیکن دی چې په امام اعظم پسې خبره کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد د اصحاب مصطفی دی، د صحابه کرامو نماینده دی په ځمکه کې امام ابو حنیفه. نو ته د صحابي په نماینده پسې خبره کول د دې زمانې مولا د چا نماینده دی؟ د وکټوریا. لہذا ما بیا غصه لږه زیاته راځي، نو دا خبرې به زیاتې نه چیړو دې ټیم کې. خو دا تاسو یاد ساتئ چې د عوام دیو تاسو ته د کم چا سه ځان برابرئ؟ ته د امام ابو حنیفه سه ځان برابرئ چې ته د هغه بې ادبي کې؟ نه جي، ایبسلوټلی ناټ. زما او ستا دور قرن یو دی. ما او تا په دې دور کې یو بل څه اختلاف کولی شو، لیکن ما او تا د صحابو سه اختلاف نشو کولی. د هغې قرن جدا دی، د هغې تعلق د رسول الله سره دی. بهرحال دا ضمناً یو بعضې مسایل ځکه ناکله ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ کورس شروع کیږي. الله جل جلاله نه دعا ده
په مینې محبت سره الفت سره الله جل جلاله دا کورس اختتام ته ورسوي او زموږ تمام مسایل حل شي. زه به څه مسایل د افطار عالم څه به د عوامي کتابي انداز نه رالم. ترتیب زما جدا دی. دا ستاسو کار څه دی؟ ټوټل اوریدو بیا په عمل کې راوستو. کمی مسئلې ضرورت ان شاء الله العزیز د ټیم مطابق با ذکر کو. بعض مسائل زه اختصاراً ذکر کوم. ضرورت